نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا کله چې د رمضان مبارک میاشت راشي د دې میاشتې دومره برکات دي چې الله رب العزت خپل فرشتو ته فرمایي اے زما فرشتو سرکشه شیطانان وتړئ دا شیطانان وتړئ د پاره د دې چې دوی په عام 11 میاشتو کې د دې مسلمانانو په عملونو کې خلل پیدا کړي د دوی په عبادتو کې خلل پیدا کړي دا شیطانان وتړئ چې دا یو میاشت چې دومره برکتی میاشت ده دومره لوی برکت دی چې یو نیکی پکې په فرض ده او یو فرض پکې په او یو فرض دی اسنا چې دا شیطان د دې انسانانو د دې مسلمانانو د عملونو ضایع کوي دا سرکشه شیطانانو وتړئ او په دریابونو کې وغورځوئ په سمندرونو کې وغورځوئ چې اسنا چې د دې امت محمدیه صلی الله تعالی علیه وسلم اعمال ضایع نه کړي د دوی ثوابونه ضایع نه کړي سرکشه شیطانان وتړلی شو دغه سرکشه شیطانانو چې کوم اثر دی چې دوی د مسلمانانو عملونه خرابوي نو صحه پوری کنټرول شي په دې وجه کې تاسو یې مساجد څنګه ډک شي مسجدونو کې ځای نه خلک جمعاتونو طرف ته مسجدونو طرف ته رامات شي د قران مجید تلاوت طرف ته د انسان زړه مایل شي چې زه د قران مجید تلاوت وکړم شیطانان وتړلی شو شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه لیکلی دي چې چونکه حدیث دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا غلط نشي کېدی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې شیطانانو وتړلی شي نو څنګه به دې باندې ایمانی او د تجربې نه هم دا خبره ثابت ده شیطانان وتړلی شو ځکه خلک جماعت طرف ته رامات شو ځکه د خلکو په زړه کې د نیکۍ شوق او رغبت پیدا شو خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغوی ګناهونه کوي نو آیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرق دی که آیا زموږ په دې عملونو کې فرق دی نو شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک چرته هم د قرآن مخالف نه راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک د معاشري مخالف نه راځي بلکې دا بالکل حق او سچا خبره کوم چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد فرمایي شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې وجه دا ده چې د نبی علیه السلام دا خبره بالکل ټیک ده نبی علیه السلام فرمایي چې سرکشه شیطانان تړلې شوي دي لیکن دا انسان د شیطان په صحبت کې 11 میاشتې پاتې شوی دی نو د صحبت خپل اثر دی څوک چې د چا په صحبت کې پاتې کېږي د هغې اثر وي تاسو به لیدلي زمونږ ملګري اکثر د سعودي نه راشي یي پښتون د سعودي نه راشي د هغه سعودي هغه لږه غوندې زندګي کالې تېر کړې 2 کالې تېر کړي 3 کالې تېر کړي دومره پې غالب وي چې دلته ماشوم 2 ورشه لکه تلاجي نه ورشه ولې دې نه پېژنې چې دا فریج دی داسې که نه ورشه تلاجي نه ورشه هلکه یو بوجاج راوړو نه هغه ماشومانو ته ګوري چې هغه پلان سره او وایي کله دوجاج او کله وایي چې لحم او فهم او دا داسې لګیا او اکثر چې خبرې کوي جوړه کوي سوریا شو ما بای راغلی و ماته په مخه وي دا په سوریا ملاويږي ما بوتي دا په ریال نه ملاويږي هغه صرف مال نه راځي دا په لاسو کې ملاويږي په شل ملاويږي نو هغه الته ماحول داسې چې د په ذهن او په دماغ کې هغه څه ګرځي نو چونکه 11 میاشتې شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې 11 میاشتې د شیطان او د انسان صحبت پاتې شي دغه صحبت په وجه باندې د شیطان د صحبت د وجنه 11 میاشتې د سره یو ځای پاتې شوی دی په هغه په ترتیب باندې چلیدلې اوس که یو میاشت شیطان نه یم کنه
هغه دونه کار کړی دی چې یو میاشت لا ضرورت هم نشته دا چارج پوره دی بیټري چارج کړی ده اوس که یو میاشت شیطان نشتی هم په ده کې شیطاني راځي